أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. صدقت يا رب العالمين. مخکې الله رب العزت د وحدانیت تذکره وشوله چې الله واحد لا شریک ذات دی او په هغې باندې عقلي دلیل وویلی شي. دې آیات مبارکه کې الله رب العزت فرمایي وایي په دې ځمکه کې داسې څه نشته او دا ځمکه بلکې پخپله او د اسمانونه او څومره چې په دې کې څه مخلوقات دي دا ټول د الله رب العزت تسبیح بیانوي سره د هغه د تعریف چې سم دي. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تاسو د دې په تسبیحاتو باندې نه پوهیږئ. دې د الله رب العزت څنګه حمد و ثنا بیانوي تاسو په هغې باندې نه پوهیږئ. او یقینا دغه الله رب العزت چې دا تحمل والا دی او بخښنه کوونکی. نو چې په ځمکه کې سم دي هغې د الله تسبیح بیانوي چې ما او تا هم د الله رب العزت حمد و ثنا دا بیانوي. هغه دومره ګران الفاظ نه دي، اسان الفاظ دي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. ډېر زیات وایه ثواب یې ډېر زیات دی. په تله کې درنې دي، الله ته خوښې دي، په ژبه باندې په اسانۍ ویلی شي. یا نورو احادیثو کې ورسره نور څه الفاظ راغلي دي نو چې د هغې مجموعه راوالی نو بس هغې نه هم دکه جوړ شو چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. نو چې دا مونږ ډېر وایو ښه دا هرې کلمې ځان الحمدلله تجربې ته بهترینه دعا ویلې شوې ده. دکه شان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم د بخاري شریف حدیث کې چې الله رب العزت ته ډېرې خوښې دي، په ژبه باندې په اسانه ویلی شي، سپکې ویلی شي او په تله د میزان کې ډېرې درنې دي. هغه کومې دي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دکه شان چې دی د دې نورو متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته فرمایي د جنت خزانه ورته ښیي. د حدیث مفهوم بیانوم هغه څه شی دی؟ لا حول ولا قوة الا بالله. نو چې موږ دا بار بار وایو الله رب العزت دې راته توفیق راکړي. دې کې اصل کې د الله رب العزت بعضې صفات یو ته سلبي ویلی شو یو ته ایجابي ویلی شي. بعضې صفات د الله سره لګول ښه نه او بعضې صفات د الله دپاره لازم وي. نو د هغې ټولو پکې الله رب العزت سره دغې دواړو کلماتو کې دا ټولې خبرې راغلې. کلمې دوه دي او خبرې پکې ټولې راغلې. اوس بعضې څیزونه دي لکه د الله رب العزت سره چې دی علم چې دی د الله په هر څیز باندې په جزیاتو باندې په جزیاتو باندې د الله رب العزت علم دی. په ذرې ذرې باندې د الله رب العزت علم دی. دا خاصه د چا ده؟ د الله رب العزت. او د الله رب العزت دپاره بچي نشته او نه الله د چا نه پیدا دی نه د الله رب العزت دې ته حاجت شته. الله واحد لا شریک ذات دی. دا د الله صفت دی. نو دا ټول په دغې کې دوه کلماتو کې تسبحو تسبیح وایي له د دغه الله رب العزت دپاره السماوات اسماننا السبع والارض ازمکی ومن او هغه څوک فیهن چې په دې کې دي وان من شیء او نشته دی هیڅ
الا مگر یسبحو تسبیح بیانی دا اللہ رب العزت بحمده بتعریف دا غسرا ولكن لا تفقهون لیکن تاسو نپوهیگے تسبیحهم بتسبیح دا دیو باندی انه یقینا دا اللہ رب العزت کان دی حلیما تحمل والا غفورا او بخنکون کی اللہ رب العزت چی دی اغا تحمل والا ذات دی صبرناک ذات دی بیا اللہ فرمائی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وَهَرْكَلَ جِتْدُلِ قُرْآنَ لَرَائِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعلنا نگر زومنگا بینک و پمین دستا کی و بین اللذین و پمین دہا کسانو کی لا یؤمنون چی ایمان نروڑی بالآخرت باخرت باندی حجابا مستورا آغا پردہ پٹا مضبوطا یا پرداز ولاندکڑی شوی اللہ رب العزت فرمائی وی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چی کل دا قرآن عظیم الشان تلاوت کے نمون ستاسو دا کفارو ترمنز یو مضبوطا پردہ پٹا پردہ دا اگرزو دی چی دی دا قرآن نوری یا اوری خوب دا اغی اثر اغی کشاناخ دی ولی اللہ وی وجعلنا اگرزو منگا علا قلوبیم بزرون دا دیو باندی اکنتن پردا ان یفقهو دا دی دا پارا ان دا دی وجی یفقهو چی دی پویشی با دی قرآن باندی وفی آذانهم وی منگ دا دی بزرون باندی پردا اگرزو ان پا سبب دا دی یفقهو چی دی پویشی با دی قرآن باندی یعنی پوی نشی وفی آذانهم او بگوگونو دا دیو کی وقرا دروندوانی اللہ رب العزت کوئی اگرزو پا وزلونو دا دیو کی اکنتن پردا وزلونو کی اگرزو پردا ان یفقهو دا وجی دا دی چی دی پویشی با دی قرآن باندی او قرآن کو سمجھے قرآن پوشی وفی آذانهم وقرا او د دې په دې زړونو کې چې دې صفا وګونو کې دروندواله واچو نو د قرآن عظیم الشان کلام به بیا سره غشانه نه کوي وَإِذَا ذَكَرْتَ او هر کله چې ته ذکر وکي او هر کله چې ته ذکر کوي ربک هر کله چې ته یاد کوي ربک درب خپل فی القرآن بقرآن کی وحده ځان لا یا دا اللہ رب العزت یاد کوي دا اللہ رب العزت یاد کوي په قرآن عظیم الشان کی خو صرف دا اللہ یاد دا بل چا ور سره یاد نه کوي صرف دا اللہ یاد کوي نو ولو وګرځيږي دی علی ادباری بشاګانو خپل باندې نفورا نفرت کوونکی اللہ رب العزت فرمایي وی کله چې ته قرآن عظیم الشان بیانې نو ډومبې خو موږ دا وکړو چې ستا او د دې ترمنځه پرده راولو بله ورسره دا وکړو چې د دې په زړونو باندې څه واچو پردې واچو دپاره دي چې دوی پوه شي په قرآن باندې یعنې سوالیه دی چې پوه نه شي وفي آذانهم وقرا او د دې په غوږونو کې څه واچو دروندوالی واچو او بل ورسره څوک او چې کله ته د قرآن عظیم الشان تلاوت قرآن کې د الله رب العزت یاد کې صرف د الله نو دې ستا نه په شا شي روان شي او د نفرت په حالت کې نفرت کوونکي وي نفرت کوونکي وګرځي الله مې وساتي اوس خبره دا ده چې بیا به ته دې ووایې کاکا مخکې خبره تېره شوې م دغسې بل بیا چې دا خو الله رب العزت وایي چې زه الله پرده واچوم نو چې الله پرده واچوي نو بیا دې ته څه ګناه ده نو الله رب العزت بنده له اختیار ورکړی دی دې د کفر طرف ته ځي او که دې د اسلام طرف ته ځي چې کله دې د اسلام طرف ته راځي نو د الله توفیق ورسره شامل حال شي او دې په اسلام باندې مضبوط شي الله عزت د اسلام طرف ته او چې یو کس د کفر طرف ته زور کوي نو الله اختیار ورکړی دی ورته دغه لار د په زور نه راټیږي هغه دغې طرف ته روان شي او چې په هغې کې څومره د مضبوطوالي کوشش کوي نو الله رب العزت په دې زړه باندې مهر کوي الله مې وساتي نحنو اعلمو یقینا نحنو منګه اعلمو پوهیږو بما به
نیتونو باندې یا بما باغ نیت باندې یستمعون چې دی وقت دی تا به باغی سرا اس په هغه وخت کې یستمعون الیکا چې دی وګګ دی تا و اذ او په هغه وخت کې هم دوی نجوا چې ګوشن شین شي دی مشورې کوي اس په هغه وخت کې یقول الظالمون چې وای دا ظالمان ان تتبعون تاسو تابعداري نه کوي الا رجلا مگر داسې یو بندا مسحورا چې جادو پرې شوی دا دا مسلمانانو ته به کافرانو وی الله رب العزت فرمایي من خو ویو بما په هغه نیت باندې ما کی اشاره د نیت ته په هغه نیت باندې یستمعون به چې دی په کوم سبب ته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته براله نو ټول خو د قران اوریدو لپاره نه راغلي څه خو د ارامي توپ د لپاره راغلي دلته به خبره وره د باندې منافقانو له رسول الله خپل ملګرو له نو هر کس خو د دین لپاره نه راغلي بعض خلک خو د عالم د شهید کولو لپاره راغلي کنه بعض خلک خو د عالم چې وایي د خپلینه بسنګ اخوا د فوزي چې زره سبچا کوم نو الله رب العزت فرمایي چې نه من په ګویګو چې دی په کومه وجه تا ته وایي من ته پته ده ار یو بندر ته پته ده तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो बरात दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला गिदी घट पटकी वाली अगर सरखवा की नास्ती दा अब्दुल्लाह बिन उबई बारा के राजी काका वही दोमरा ډېر عبادت کو چې صحابه وي زمون دا شخص چې اسی نه په درجه کې د ابوبکر صاحب نړوان نشي او منافق پړومبني سب کې به موږ زمون دا نکانم وای نامون دې کلیوالو ته جواب دا کوم چې مون نه کوي چې کم کوي دغه مقصد وای زمون په دې ویدي خلکو سره په سب کې مون نه کیږي وای د صحابو نه پاکي د ظالم زوی دا هغه خو د وبا د منافق اعظم سره بړومبني سب کې مونږ کېده خو ته د سوال لسمې صدې څومره پاکه هستی راغلې چې ستا په دې سب کې مونږ نه کیږي दिल्ली का राजा मोया कोई रोने वाला नहीं खबरदार دا څوک چې مون نه کوي یا یړنه کیږي بیا چې غم خالی هغه د خو سر شریک یا کې خدا نه وي ته مونږ د اس کې صرف دا خبره راشي دا خبره صرف د قران نه چې کله راشي نو بیا دا کیسي دا خبره صرف تبلیغ نه راشي نو بیا دا خبره صرف د دین او ادارې نه راشي بیا مونږ دا وایي اوس چې غم خالی زوی نه ټوب دی دی وینم چې دا پزله کې د کوم منافقت ساتلې او چې په پلان کې ټیم کې را سردا کړو پلان کې په مخامخ باندې خروي د زمو د مسلمانانو غټه کمزوري یعنی په دې مجمع کې به می بار مېر بنده دې پزله باندې سوچ کی ارچا بل بنده ته پړه باندې سنا ساتي چې به د ما سر په پلان کې ټیم کې د ځمکه کاته و په پلان کې ټیم کې د ما سر دا و په پلان کې ټیم کې دا ما سره دا کړو او په خله هغه سره خواږه خله استعمال نو دا منافقت سبب څه شي نه دا بولې نه دي چې دغه مهانت هم دا منافقت دی چې بزله کې او په خله باندې تخواږه چي یا خو دا الله د رضا د پاره ماپ یا ورته سفر کې څو چې به دا لو بداسه دا کاغذ نه مانګي وختي شي او څه کولی شي بل څه کولی شي پیدا موږ په دې باندې مسلمانان والو او نفرت چې پیدا کی هغه د دې منافقت نه پیدا کی الله نو خبره دارا الله رب العزت وی چې زبا دی باندې پویګم اذ یستمعون الیک فهغه وخت چې وګی دی تا و اذ هم نجوا او کله چې دی ګوشه نشین شي کله ځان لشي مشورې کوي اذ یقول الظالمون او په هغه وخت کې چې وای دا ظالمان رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق وی ای وی انت تتبعون تاسو تابعداري نه کوي الا رجلا مسحورا مگر دا هغه بنده چې باغ جادو کړی شي مطلب دا دماغ کار نه کوي هغه ګډ وډ یا خو شل خدایان پرې دی یو خدای عبادت کوي دا څه خبره ده ټوخي غزان نه خدای دی د بلانکی سي ځان نه خدای دی او دوی دا ټول پرې دی یو خدای عبادت کوي نو دا خبره نه کوي انظر صلی الله رب العزت فرمای انظر وګوره ورته محبوبا محمد رسول الله خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم کیفا سرنگا ضربو بیانوی لکستان بارا
الامثال بد صفتنا یعنی دا خو د دې په نسبت باندې بد صفتونه دي تعالی دا ور څنګه خپل بیانې چې ها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو شی حساب کړو فضلوا بس گمراه شل فلا یستطيعون دي طاقت نلري سبیلا د سمیلاري الله رب العزت فرمایي بس وی دی گمراه شل او د سمیلاري طاقت نلري دی وی وقالوا او وای دی اذا كنا آیا په هغه وخت کې شو مونږه عظاما هډوکی ورفاتا او راستو ریزا ریزا اینا آیا مونږه لمبعوثون را پاسولی بشو حلقا جدیدا په پیدا کولو نو سره نو د ابو جهل بارکم راضي او د نور بارکم راضي و یو بیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ترال او چرته کوپړې کتلې نو د عربو مشرکانو بچی دی هغه به د مړي نه سوځو او زمون د دې خو د نږدې چې کوم دی با مړي سوځول وغیرہ دلته چې کوم ځوان نه یو سبل خو هغه به مړي نه سوځول ای بخښول نو کوپړې خو خراب شي و دې حد تر رسیدلې و چې هغه به روچه تکړه نو هغه به داسې ریزه ریزه هغه پس کپڑا کې توکل او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناس هغه سر بچون کې ناس خپل به مو داسې تنگول والا به ناس مختلف خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مه تدا سونی سلوی دا تونی سچ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه داسې ریزه شو وی آیا چې موږ د کشم شو بیا موږ ته پاک را پاسه بیا الله رب العزت درې جواب خیر ورکړو سورۃ یاسین کې خدلته الله رب العزت د هغه خبره یو را نقل کړی دی چې ائنا لمبعوثون خلقا جديدا آیا موږ را پاسول شو په نوې پیدایش سره الله ورته وی قل ورته وایا اے پیغمبره پیغمبر انقلاب فخر موجودات سید الاولین والآخرین راحت العاشقین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کونو شیخ حجارتا کانی او حدیدا یا اسپنا داس نه کیږي یا کانی شی مضبوط او یا اسپنا شی او خلقا یا مخلوق شی مما ده هغه سنا یکبرو چې تاسو لوی غاڼه فی صدورکم پزړونو خپلو کې صرف پدیم کار نه کیږي د دینه چرته صرف لوی مخلوق کاری ځانه غشان جوړ دی الله رب العزت ورته فرمایي بیا الله وی فسيقولون بزرد من هغسو فسيقولون بزرد چې دی بوای ما يعيدنا سوق واپس کړي موږ لرا سوق را پاسې موږ لرا قل ورته وایا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم الذي هغه رب فطرکم چې پیدا کړیو تاسو لرا اول مره پړومبني ځل باندې ورته وایا اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو نه خبره دومره ګرانه نه ده تاسو اول وین نه وی اول مره پړومبني ځل باندې چې کوم خدای تاسو را پیدا کړی تاسو نه وی الله را ژوند کړی تک خدای به تاسو دوباره چې دی را پاس او په دې زموږ ایمان دی وای الحمدلله الله دې ایمان په حالت کې پاس بیا الله وای دا داسې رامیان دي فسينغضون بل دی بڑکوي الیک استا جانب تا رؤوسهم سرون خپل لرا ويقولون وایبدی متا هوا کله به دا پاسول دا کله به پاسول دا پاسول به کله دا ته چې کوم خبرې کې دا کیسې کې دا به کله قل ورته وایا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم عسى کی دی شي عسى د افعال مقاربونه ده عبد الله بن رزولی کې یاد ساتري نه افعال مقاربه دي ته ویل شي عسى نو وی کی دی شي الله رب العزت ورته وی نو دا ورته ولي وي ځکه هر هغه سیس چې هغه لري خو چې راتلونکي بیا تا ته نږدې دي هغه تا ته نږدې دي او بل د مرګ ژوند پته نه لګي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من مات فقد قامت قیامته یو کس وفات شي په دې قیامت شروع شو ته دلته غسل ورکې هغه د جهنم ګرمي وشروع دي ته دلته چې عذاب ورکې ته دلته دا غسل ورکې او په اوږه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که جهنمي نو زر زر یې ځغلوي چې د اوږو نه دا بار او عذاب ښکته کړي او که جنتي هغه خپله چغې وایي ما زر زر ورسوې د همیشه والي کور ته د راحت کور ته الله دې راته اسانه کړي
قل ورته وایا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم عسى کیدی شي ان یکون قریبا چې دغه منظر دغه خبره دغه قیامت قریبا نږدې وي یوم بهغه یا دغه پاسول دا نږدې وي یوم په کوم ورځ باندې یوم بهغه ورځ باندې یدعوکم چې आवाज به وکړي شي تاسو ته دعوت بدر کړی شي تاسو ته فتستجیبون نو تاسو به دعوت ور تاسو به جواب ورکې بحمده په تعریف د الله رب العزت سره اوس به کومه ورځ د قیامت چې کله چې مؤمنانو ته کافرانو ته هر چا ته به آواز وشي وایي د قیامت د شپېلې بیا خپل خپلایي کې دننه آوازونه دي چې د خدای پاک راوستل انشاءالله وبې وایو چې شپېلې کې دننه سي نو هغه آواز چې کله کېږي آواز چې کله کېږي دې کې به دعوت دي چې وایي راپاسې د میدان محشر طرف ته وغیره دا راپاسې شابه نو الله رب العزت فرمایي فتستجیبون بحمده تاسو به جواب ورکې په حمد د الله رب العزت سره نو یا حمد نه هم دک حمد مراد دی چې بھئی سړی را پاسې نو دی وایي چې خدای در پاسې دم د الله تعریف وکړي ځکه چې هغه په بارچا باندې سختوي او یا کم بندگان چې کافران هم دي نو دی خو به د الله د دې حکم نه انکار نشي کولی کنه اصل حمد چې اصل حکم د الله رب العزت اصل ذکر د الله حکم منل نو دیوم د الله دا حکم ومني او एकदम برا پاسي او د میدان محشر طرف ته روان شي نو دغه ته اشاره ده الله وی وتظنون او تاسو به خیال کوي ګمان به کوي الا بستم چې تاسو درنګ نه دي تیر کړي وخت نه دي تیر کړي په دنیا کې الا قليلا مگر لګو او د دنیا دا ډېره زندگی شنو علیه السلام ته ملک الموت وای په دنیا کې د څومره زندگی محسوس کړه دا څومره وخت و یاره چې د امارت په یو دروازه را دننه شو په بل باندې بالو داسې زندگی محسوس کړه نوح علیه السلام ورته وای خان چې په یو دروازه را دننه شي او په بل باندې بالو د زندگی می داسې محسوس نو الله وی وتظنون تاسو به ګمان کوي خیال به کوي الا بستم چې تاسو وخت نه دي تیر کړی په دنیا کې الا قليلا مگر لګو الله رب العزت د لګ زندگی زمون په دین باندې آباد اوسه